باز ما در خانه بشینیم. بنابراین باید یک قشر اینجی به خود قربانی کنه. دا چې هغوی خپله نه ځي موږ خو څوک په زور نه سو راکش کولی چې تاسو مکتب ته لاړ شئ. خونی بسیار احساس بد است که ما 11 سال مکتب خواندیم، بی امنیتی که خصوصا در چند سال آخر که بیخی امنیت نبود و ما بسیار مشکلات که یا باز خانه میاییم نمیم. پدر ما که معیوب است و بسیار سختی بر ما قلم کتابچه خریده باز ما در خانه بشینیم. هم صنفی های میاد و میایه استاد ما کتابای ما کل چیز میخواستیم داینده یک چیزی شویم زندگی خدا پیش ببریم که کلش در گذشته ماند و ما به تاریکی ها برگشتیم. که هیچ دین اسلام برای ما و شما هیچ طور دین قانون مقرر نساخته که مرد با مرد زن با مرد یکسان نیست. خانه کنده نشد. بنابراین باید یک قشر اینجی به خود قربانی کنه. ما واقعا خود در خطر پرتیم، اما وقت طرف اولادای میبینیم بسیار دردآور است زندگی بره، چون آینده اولاد بسیار تاریک و نامعلوم است و از اینکه خودم استقلالیت خود ندارم و از اینکه نمیتونم واقعا تحصیل رو که کردم و آرزوها و آرمانهایی رو که داشتم. دا چې هغوی خپله نه ځي موږ خو څوک په زور نه سو راکش کولی چې تاسو مکتب ته لاړ شئ. په عموم کې موږ منع نه ده کړې. ما مخکې وویل چې موږ پلان لرو چې په ټول هیواد کې دغه مکتبونه یا ښوونځي د جنکۍ پر مخ خلاص شي. Your government, your leaders have said that women should not return to work right now because of the security situation. You've said the same thing about girls going to secondary schools. So it's not true that you have allowed them and they are not going. هغوی په لومړی کې ونه شو کړلی چې دومره زر جنکۍ ته د مکتب ته تګ لاره برابره کړي، بلکې کلونه یې واخیستل. نو تاسو ولې په موږ باندې دومره اصرار کوئ چې یوازې یو څو ورځې وروسته موږ وکولی شو چې هغوی ته دا زمینه برابره کړو؟ How much time don't you think the women and girls in your country deserve to know when they can go back to their education, when they can go back to their jobs? څومره چې زر موږ کولی شو لار به ورته برابره کړو. نورو ادارو کې چې دوی حق جوړیږي او د دوی ته ضرورت وي په هغو ټولو ادارو کې به دوی کار کوي.